السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده او د اکتوبر څلېرویشتم تاریخ دی. په هنګو کې د دهشتګردۍ یوه ډېره غمجنه پېښه مخې ته راغلې ده چې په هغې کې په هنګو کې تعینات ایس پي اپریشنز اسد زبیر صاحب چې دی نو سره د نورو پولیس اهلکارو شهید کړی شوی دی او په هغه باندې یو بم حمله شوې وه. دا حمله د یو ډېر منظم انداز او منصوبه بندۍ د لاندې شوې وه ځکه چې اول دغلته په یو پولیسو پوسته باندې بم حمله وشوه او بیا چې ایس پي اپریشن اسد زبیر صاحب د هغې موقع ته ځان راورسول، د هغې د مخکې نه انتظام شو او د هغې په ګاډي باندې بم حمله وشو، هغې په موقع شهید شو. تېره ورځ یعنې د زیارت په ورځ د پېښور مین سړک چې د پېښور نه کم چارسدې ته تللی دی او دغه باندې تاسو ورشئ او په ناګومان کې دغه سړک بیل شي مومندو ته، باجوړ ته او داسې دیر ته وځي نو پرونه په هغې دهشتګردو یو ګروه چې دی د هغې په رڼا ورځ یې ناکهبندي کړې وه، تالاشۍ یې اخیستې او د هغې ویډیوز جوړې شوي دي او هغه راغلي دي. هیڅ قسمه چا نه منې نه کوله. یو یره ترخه په خلکو کې خوره شوه. د سوشل میډیا په لارې خلکو یو بل ته خبرداری ورکړه چې کوم خلک مومندو ته یا باجوړ ته یا دیر ته روان دي نو هغه د دې لارې په ځای چې چېرته دهشتګرد راوتي ناکهبندۍ یې کړي دي نو هغه د ملکنډ په طرف د چکدرې نه دیر او بیا دغه شانتي خپلو منزلونو ته د لاړ شي. تر دې دمه اوسه پورې چې زه دا ویلاګ ریکارډ کوم نه چا ذمواري قبوله کړې ده د هنګو د پېښې او نه چا ذمواري قبوله کړې ده په د مومند باجوړ په مین روډ چې ناکهبندۍ شوې وې نو کوم ګوند یا ګروه چې دی دا ذمواري قبوله کړې نه ده او د پاکستان د دولت لخوا هم چې دی نو افغانستان څه تور نه دی لګېدلی او د دراندازۍ څه خبره له اوسه پورې زما د نظر نه ده تېره شوې. د دوحه قطر په امن معاهده کې چې د هغې قطر ذمواري په سر اخیستې ده نو په هغې کې بنیادي نقطه دا ده چې د افغانستان د خاورې نه به پاکستان کې د ترخګرو دراندازي نه کیږي. اوس سوال دا دی چې نه قطر ته ګیله وشوه نه ریاست چې دی نو تور لګولی دی په افغانستان چې دا ترخګر د هغه ځای نه راغلي نو د دې مطلب دا شو چې دلته د ترخګرو محفوظ ټکانې هم شته، د هغې انټیلیجنس نیټورک هم کار کوي او هغې سره د وسایلو کمې هم نشته او هغې سره داسې اندرون کې هم خلک میلاو دي یا د هغې یو دومره ویژن دی چې هغه دغه شانتې ټریپ جوړولی شي او کامیابې منصوبې کولی شي او په رڼا ورځ باندې چې دی ناکهبندۍ کولی شي. دا یو ډېر خطرناک رجحان دی. خطرناک په دې صورت کې دی چې د نوي وزیر اعلی سهیل اپریدي د انتخاب نه پس ته هم تر د دې دمه پورې صوبایي کابینه نه ده جوړ، یو باقاعده د حکومت آئیني شکل نشته او وزیر اعلی تنې تنها د حکومت دا ټوله ذمواري په سر اخیستې ده. د سهیل اپریدي او د پي ټي آی دریځ دا دی چې باني چیرمین عمران خان سره به ملاقات کیږي، هغه به د کابینې منظوري هم ورکوي او هغه به صوبایي حکومت ته د پښتونخوا یو روډ میپ هم ورکوي، یو لار به ورته هم ښیي. د دې دپاره سهیل اپریدي او تحریک انصاف حکومت ته درخواست هم کړی او بیا اسلام آباد های کورټ ته هغې هم رجوع کړی وه. اسلام آباد های کورټ د 15 تنو د ملاقات اجازه ورکړې وه. سهیل اپریدي او هغه 15 تنه پرون اډیالۍ جیل ته لاړو خو د هغې ملاقات ونه شو. بیا هلته هغې درنه هم کړې وه، یو مظاهره او مختصر تقریرونه هم شو بیا واپس راغلل. نو یو داسې صورتحال او په هغې کې په پښتونخوا کې چې بنیادي ټارګټ دی دهشتګردو او زموږ ډېر لوی بارډر افغانستان سره تازه جنګ شوی دی. دوحه مذاکرات چې دي نو په هغې کې تیږې ښودلې شوې ده او په داسې حالت کې چې دی حکومت نه وي نو که دا د پي ټي آی ضد وي یا که دا د پي ټي آی سیاسي نابالغیت وي او که دا د مرکزي حکومت
یا د ریاست انا وي نو دا یوه خبره ښه نه ده د ملک د قوم د دې خاورې د دې وطن دپاره. بل خوا د افغانستان نه څه غیر مصدقه خبرونه روان دي او هغه کې دا ده چې د افغانستان نه چې څونه دریابونه پاکستان ته را داخلیږي او د هغې سرچینې ټولې په افغانستان کې دي، نو افغانستان په دغه دریابونو باندې واړه لوی ډیمونه تړل غواړي او کله چې هغه وغواړي نو د پاکستان اوبه پرېښودل شي او بندول شي. دا بیانیه هغه یوه لار ده کومه چې د سنتاس معاهدې خلاف ورزي هندوستان وکړه او پاکستان له دړکه ورکړه چې موږ به هغه سیندونه چې دی هندوستان نه را روان دي د هغې اوبه بندي کړو، بندي کړي هم دي. اوس دا امداد چې دی نو دا دي د هندوستان نه غوښتنې او غیر مصدقه اطلاعات دي، خو دا خبره هم کیږي چې غالب ګمان دا دی چې هند د طالبانو مرستو کې د هغې وجه دا ده چې په رسمي طور که افغانستان نړۍ نه دی منلې او ډېرو هېوادونو نه دی منلې، ما سوا د روس نه هندوستان هم نه دی منلې، خو هندوستان هغلته په لومړي ځل باندې خپل سفیر چې دی نو پرون هغه تعینات کړ. اوس چې د هغه سفیر تعینات شو، سفارتخانه چې ده هغې کار شروع کړ، د افغانستان د وزیر خارجه ملا امیر متقي هندوستان ته دوره، بیا د دغې دورې نه پس د وزیر دفاع بیانونه چې دی نو دا ټول دغې طرف ته اشاره کوي چې بل اړخ ته د هغې هغه اړیکې چې دی نو هغه لګیا دي هند سره سیوا کیږي. عارضي امن خو راغلی دی خو بنیادي خبرې نه دي شوې. ما مخکې هم خبره کړې ده چې د پاکستان د پوځ او د افغانستان د غیر منظم جنگي ګروهونو په خپلو کې موازنه کیدی نشي، د ځمکې او د اسمان خبره ده. خدای دې نه کړي خو چې کله دغه شانتې باضابطه رسمي جنګ راځي نو هغې کې به د افغانستان ملا لګي. دا جدا خبره ده چې د جنګ په نتیجه کې که داخل د افغانستان کې بیا د یو ګوریله جنګ آغاز کیږي نو د هغې نتایج به زمونږ دومره په ګټه کې نه وي، خو سیاسي ګټه کم سے کم طالبانو ته دا ترلاسه شوه چې یو ملک چې هغه په رسمي طور موږ تسلیم کړی نه دی او په دوحه کې هغه سره موږ امن مذاکراتو ته کېناستو، نو آیا دغه امن مذاکرات یو جنګجو ګروه سره که دغه د افغانستان دولت سره او ریاست سره؟ به هر حال دې سره سره چې دی نو په ملک کې بېروزګاري چې دا نه هغه ورځ تر ورځه نوره سیوا کېږي، ګراني نوره زیاتېږي، غریبي نوره سیوا کېږي، کاروبارونه ودرېږي، بندېږي، پاکستاني کمپنۍ خپل کارونه بندوي، خارجي کمپنۍ هم چې دی نو خپل کاروبارونه دلته نه بندوي او روزانه یو نه یو کمپنۍ روانې. دغه شانتې یو مهم کامیاب بانک فرسټ وومن بانک د پاکستان چې د هغې ډېرې لویې اساسې وه، د 40 نه بره د هغې شاخونه وو، هغه د دوبۍ په شیخانو باندې بالکل په ډېر کم قیمت باندې خرڅ کړی شو. د دغې د خرڅ دومره اهمیت و چې فیلډ مارشل صاحب او وزیر اعظم صاحب په دغه تقریب کې موجود وو. یو طرف ته چې به موږ بهرنۍ سرمایه راوسته، دلته به د روزګار او د سرمایې صورتحال جوړو، هغه طرف ته موږ لګیا وو لکه د پوډریانو د کور سازو سامان خرڅو او په هغې فخر هم کوو، خوشحالېږو، تصویرونه هم وباسو. سیاسي عدم استحکام ډېر دی. په تحریک لبیک پاکستان باندې پابندي ولګېده. تحریک انصاف تحریک لبیک پاکستان د پاکستان یو ډېر لوی مذهبي سیاسي جماعت و، د هغه ډېر اوږد بینک و، خو هغه باندې پابندي ولګېده. بل خوا عمران خان پاکستان تحریک انصاف پی ټي آی سره چې دی نو د دشمنۍ یوه سلسله روانه ده، نو عدم استحکام دی، عدم اتفاق دی، سیاسي بېچیني ده، معاشي بدحالي ده، او بل اړخ ته هر محب وطن آواز چې هغه د دې خاورې دپاره اوچتېږي، د هغه په خوله لاس ایښودلي کېږي، د هغه خوله چې دا نو هغه ماتولی کېږي. نو اخر په داسې حالات کې به دا ملک چېرته ځي او زموږ مستقبل به څه وي؟ اجازه غواړم. د الله په امان.